سلامونه ملګرو د نیوزیلینډ خلاف ونډے سیریز د پاره د پاکستان سکواډ تاسو له سکرین باندې ښکاری په دې سکواډ کې صرف حارث رؤف ډراپ شوی دی، نور اوماغه چیمپیون ټرافي سکواډ دی، نور اوماغه کلاړیان دي، نور داسې مطلب غټ چینجز په دې ټیم کې نه دی راغلي. محمدرضوان ردی کپتان دی، سلمان علي آغا ورسره وایس کپتان دی، عبد الله شفیق ته ټیم ته واپسی شوی ده، ابرار احمد عاکف جاوید یو ښه بالر دی، پیس ورسره هم شته، لیفت آرم غسمټي بالر دی، ښه بالینګ کوي. بابر اعظم فهیم اشرف ماغه کلاډي دي چې په د باندې ډېر زیات تنقیدونه کول، خو ماغه په ټیم کې لري. خوشدل شاه، محمد علي، محمد وسیم جونیئر، محمد عرفان خان یازی، نسیم شاه، سفیان مقیم، طیب طاهر. اسامه امیر سره یو ځل بیا ناانصافي ده، اسامه امیر ماغه د ټیم نه ډراپ شوی دی، هغه هم منیجمنت سره خوله وهلې وه، منیجمنت سره د پی سی بي سره منیجمنت سره د خپل حقوق په وجه باندې مطلب څه بدتمیزي ورسره نه وای کړې، په حق ته غوښتو، خو دغه چلی کنه فخر زمان هم نشته نه په ټي 20 کې شته نه ونډه کې شته، خو انجری ده، خو انجری نه کله ریکور شي ګورو چې بیا بل سیریز د پاره سلیکټ کوي کنه. اوس په دې ونډه سکواډ کې کم چې تاسو له سکرین باندې ښکاری دی کې صرف حارث رؤف ماغه چیمپیون ټرافي سکواډ نه ډراپ شوی دی، نور ما کلاډیان دي، نوې کلاډیان هم شامل دي په دې سکواډ کې، خو آیا میچ کې پلینګ 11 کې دغه نوې کلاډیان شاملي کنه دا به میچ پر وس پته لګي. خو په حال دا د ونډه سیریز د پاره کم چې د نیوزیلینډ خلاف ته دا غیر لپاره د پاکستان مکمل سکواډ دی. د ویډیو کتلو زیاته مننه، کمنټ لازمي وکړئ.